د پښتون بیلټ سره یو ناانصافي هم ده. څه محسوسوئ په هغه راتلونکي نسل کې په دغه مشرانو کې څومره اتفاق کینې دا جرګې کامیابي کم سایډ ته روانه؟ دا قسم رکاوټ نه وي په کار لکه څنګه دلته زمونږ وروڼه شهیدان شول، زخمیان وشول. پښتانه هغه خلک دي چې ډېر زیات سخت خلک دي، خپلې تورسرې ډېر په مشکله باندې کورونه بهر پرېږدي، یا زیاتره چې کوم بنیادي حقوق دي هغه ورته نه ورکړی کېږي، لکه د جایداد حقوق شو یا د خپلې مرضۍ د واده حق شو. تاسو څه وایئ چې دا مشران به په دې مسلو باندې چې کوم دی غور وکړي په دې جرګه کې؟ جی السلام علیکم. سوچ بدل کې د خلکو نه خپل دې ټیم کې زه د ضلع خیبر په هغه میدان باندې موجود یم او په دې پښتون قومي جرګه کې راسره یو داسې پیغله راسره موجود ده چې هغې تعلق د وزیرستان سره د دغه سیمې سره چې هلته کې زنانه د کور نه راوتل مشکل کار وي، خو دا په سوشل میډیا باندې خپلې هلې ځلې کوي، خپل سوشل ورک کوي او دا پښتون قومي جرګې ته کوریج عمر کوي. رضیه محسود د ټول نور ستاسو ډېره شکریه. ډېره مننه ستاسو چې تاسو په دغه جرګه ته تاسو هم راغلي یئ او دغه کوریج ورکوئ. اول خو ماته دا ووایئ چې تاسو د جرګې ته کوریج ورکوئ، څه ګڼئ تاسو چې موږ ګورو عموما الکترونیک میډیا بیا سوشل میډیا کوریج هم ډېر زیات کم دی، دې منافقت ته په کوم نظر ګورئ؟ زه خو به دا ووایم چې دغه د پښتون بیلټ سره یو ناانصافي هم ده، ځکه چې دلته زموږ مسالې چې کومې دي د نورې صوبې په حیثیت سره ډېرې زیاتې دي، ډېرې زیاتې ستونزې سره موږ مخامخ یو. خو بیا که میډیا کوریج وکړي، زه پخپله د الکترونیک مین سټریم میډیا سره یم، خو هلته چې زه کله داسې ریپورټ زموږ د علاقې ریپورټ زه ورلېږم نو هغه وایي چې نه موږ دا نشو چلولی، حالکې هغه زموږ بنیادي ایشوز وي او زه په خپل سوشل میډیا یک پلیټفارم باندې اچلوم، خپل اواز چې کوم دی پورته کوم. نو دغسې زموږ مین سټریم میډیا دومره زیات خلک تاسو ګورئ چې څومره زیات خلک راغلي دي د پښتون بیلټ او بیا په دغه کې یوه جرګه روانه ده، یوه غونډه ده، بنیادي مسلې امن دپاره اواز پورته کوي. په دغه کې چې کوریج نه وي نو دغې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې موږ ولې محرومه پاتې شوي یو، موږ پسماندګي مین وجه څه شی ده. رضیه محسود دا راته ووایئ خپله باندې وزټ وکړو رالی د جرګې په دغه ګراونډ کې موجود یې، څه محسوسوئ په هغه راتلونکي نسل کې په دغه مشرانو کې څومره اتفاق کینې دا جرګې کامیابي کم سایډ ته روانه ده؟ زه خو به دا ووایم چې دا جرګه چې کله د 11 اکتوبر د جرګې اعلان وشو، هغې نه پسه دلته د مختلفه چې کوم کارکنان دي دا راونډېدل، دلته ټینټونه یې لګول، منیجمنټ سیسټم یې سره سیښولو. نو په هغې دوران موږ دلته وکتل چې پولیس هم رالو، شیلینګ هم وشو، دلته زموږ پښتانه زخمیان هم وشو، شهیدان هم شول. نو دا لکه ډېره غیر عیني خبره ده چې د پښتون جرګه د پښتون روایت یو روایت دی، یوه زموږ داسې برخه ده، یو زموږ ورکوټې شانتې عدالت دی زموږ چې څومره هم فیصلې وي، څومره هم بحث و مباحثه یا په جرګې په تور باندې کېږي. او بیا دغه غونډه چې وه د پښتون قوم د پښتانه دپاره یوه جرګه وه، دغه سره دا قسم بیریر، دا قسم رکاوټ نه وي په کار لکه څنګه دلته زموږ وروڼه شهیدان شول، زخمیان وشول. لکه زه خو وایم چې دا ډېره غیر عیني خبره هم او موږ مزاحمت هم کوو چې داسې جرګې کې دوی ته رکاوټ جوړوي. دا راته ووایئ دا کوم پښتانه راټول شوي دي، پښتانه هغه خلک دي چې ډېر زیات سخت خلک دي، خپلې تورسرې ډېر په مشکله باندې کورونه بهر پرېږدي، یا زیاتره چې کوم بنیادي حقوق دي هغه ورته نه ورکړی کېږي، لکه د جایداد حقوق شو یا د خپلې مرضۍ د واده حق شو. تاسو څه وایئ چې دا مشران به په دې مسلو باندې چې کوم دی غور وکړي په دې جرګه کې؟ زه خو به دا ووایم چې پښتانه چې څومره عزت زنانه ته ورکوي، دومره په نور قومونو کې دومره عزت زنانه دپاره نشته لکه څومره زموږ پښتانه چې ورکوي. نورو خبره شوې تاسو د جایداد خبره وکړه، بلکل دا ایشوز شته چې زموږ پښتانه کې اوسه پره خپله خور لور ته شانتې برخه نه ده ورکړې شوې په جایداد کې. او دغسې دا خبره خالي د پښتون نه ده، دا موږ په پاکستان کې کو ګورې په هر ځای کې دا ایشو شته چې خور لور ته چې کومه ده په جایداد کې دوی برخه نه ورکوي. نورې خبرې تاسو وکړئ چې پښتانه روایات زموږ روایات دي، زموږ رسومات دي او بلکل په هغې کې لږ سختي شته، زموږ فرسوده روایات هم شته چې هغه زموږ د پښتانه
چې کومه ښځې دي دغه په ترقي په لاره کې لږ خنډ دی خو دغه دا مطلب نه دی چې پښتانه یا سخت دي یا د خور لور عزت نه کوي موږ پښتانه ډېر زیات عزت ورکوي دغه مثال دغه جرګه ده دغه جرګه ته زه راغلی یم دومره زیات تعداد کې تاسو ګورئ چې دلته زموږ ورونه دي زموږ مشران دي د سبا نه اول چې زه 7 بجې دلته راغلی یم دومره کوریج ورکوم یو ځای ته زه بل ځای ته ما ته څه ستونزه نه شوه پیښه بالکل یو بیډ کمنټس ما د چا نه اورېدل چې چا کړی وي او که موږ دغسې د نورو صوبو سایډ ته لاړ شو دا خو اوس لکه زه خبره کوم چې پښتانه پروفایلینګ داسې شوی دی پښتانه ډېر زیات عزتمن خلک دي د خپلې خویندې لوڼو ډېر زیات عزت قدر کوي ډېره شکریه.